هغې کې سوالونه بیا به سباني درس کې انشاءالله د هغې جوابونه کوو. که یو سړی په لاره باندې روان یو د روژې په حالت کې او مچ یا ماشه د هغه تیر شي نو روژه ورسره ماتېږي که نه؟ نه، په دې سره روژه نه ماتېږي. ښه، د مسواک نه چې لږ شان ډکې را جدا شي او د روژې په حالت کې هغه تیر شي د انسان نو دې سره هم روژه نه ماتېږي. ښه، دا یو پکې بند گئی شور کوي. دی وایي زموږ په کور کې یو ماشومه ده، هغه اوس بالغه شوې ده، د هغې دماغي توازن ټیک نه دی، کله بالکل پاگله شي او کله بالکل ټیک شي. نو اوس په دا چې بالغه شوه روژه به نیسي او که نه به نیسي؟ داسې انسان باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله دا ټیک کېږي د الله جل شانو احکامات ورته متوجه کېږي، کله چې دې پاگلپن دا پاگل شي او دماغي حالات خراب شي، په کومه ورځ باندې په هغه ورځ د روژه نه نیسي، او په کومه ورځ باندې چې دماغي حالت درست نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بیا به روژه نیسي. ښه، وبصوم غد نویت شهر رمضان اللهم انی لک صمت. داسې قسمه دعاګانې دا په احادیث مبارکو کې دي، نو په کم کتاب کې دي. او دویم په ژبه باندې د روژې نیت کول دا ضروري دي؟ نه، په ژبه باندې روژې نیت کول دا ضروري نه دي. نیت اصل کې د زړه ارادې ته وي، بس چې تا په زړه کې وي چې زه روژه نیسم دې ورځې د رمضان المبارک، بس دا کافي ده. نور دا خبره چې وبصوم غد نویت شهر رمضان دا چرته ما د احادیث مبارکو په کتابونو کې نه دي لیدلي چې نبی علیه الصلاة والسلام داسې دعا غوښتي د پیشمني په وخت کې چې وبصوم غد نویت من شهر رمضان، دا ما نه دي لیدلي چرته. البته فقهای کرام ذکر کړي په خپلو کتابونو کې. او دا دویمه دعا اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، په ابو داود شریف کې دا روایت، او په مشکات شریف کې ده. دې سره بله دعا هم ده، ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژه ماتي نه پس وي. داسې خور له زکات ورکول جایز دي که نه؟ که خور ستا په کفالت کې که نه او تی ساتي نو بیا هغې له زکات نه دي ورکول پکار، او که داسې نه بیا زکات ورکولی شي خور لم. ښه، دی وایي چې زه ټیلر یم، په کپړو باندې کله ناکله مونږ سپری کوو، نو د هغه سپری لږ لږ څاڅکي زمونږ پوزې ته راشي او د هغې بخارات زمونږ مرۍ ته ورسي، دې سره روژه ماتېږي که نه؟ دا صرف شک دی، په دې سره څه نه کېږي. دا یو شکي خبره ده ښه، چې دا بخارات راځي او زما مرۍ ته بر رسي او دې سره روژه ماتي. ایا تاسو پورې یقین نه راغلی چې اوبه هغه ځای ته نه دي رسېدلي؟ آیا پورې په دې شکونو باندې روژې نه ماتېږي؟ ښه، تېر کال په رمضان المبارک کې ما په 50مه روژه باندې اعتکاف مات کړی و. د هغې قضا به اوس څنګه کومه؟ د هغې ټول اعتکاف قضا نشته، بلکې کومه ورځ باندې چې تا اعتکاف مات کړی او صرف د هغې قضا په دې رمضان المبارک کې 24 ګنټې وکړه، دا کافي ده. ښه، نه هغه روژې چې کمې وروسته پاتې شوې 15 د هغې اعتکاف هم نشته، او کمې مخکې چې دې کړي خو دې کړي، خو دې کومه ورځ باندې تا اعتکاف مات کړی دی هغه اوس په تا باندې واجب دی، هغه به دوباره راګرځې. د دې یوې ورځې صرف د 24 ګنټو اعتکاف دی په تا باندې، ټول اعتکاف راګرځولو ته ضرورت نشته. که زنانه په کور کې اعتکاف ته ناستې نه دي